شو د بچي اخیری مرض دا و چې د مرض الموت کې دی به اوس وفات کیږي دا د مرګ چې دی نو مرض دی چې راوسته بابا ته کېنو بابا ته وی بچیا وي داسې د خپل بچي ته ګوري وي بچیا ډېر بې وفا وختې هغه ته بابا هغه څنګه وي ما ګوره ستا دپاره خپله ځواني زړه کړه ځان مې بوډا کړ او لاسونه مې خراب شو او ما تا نه ډاکټر جوړ کړ ته چې کله تیار شوې فصل تیار شو میوه خوږه شوه اوس په تمه نه رخصتېږي ډېره بې وفایي دې وکړه ډېر بې وفا وختې هغه بچی ورته وایي ای بابا بې وفایي ما نه ده کړې بې وفایي تا کړې ده بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي زه یم ستاسو کوربه شفیع الله نننۍ کومه ویډیو چې زه جوړوم او کومه زما موضوع ده نو دا د میټرک چې کوم امتحان شوی دی اوس حال کې دې باندې د 300 خبرې کوم نننۍ ویډیو باندې انتهایی شارټ کوم ان شاء الله ویډیو سکپ کوئ ما نننۍ ویډیو به زما په دوه هغه کې وي حصو کې وي اولنۍ حصه چې ده نو دا په دې میټرک امتحان باندې د اظهاري خیال کوم او دویمه حصه چې ده نو انشاء الله هغې تعلق په چونکې د آخرت سره وي او هغه به د دې نننۍ ویډیو مقصد وي اظهاري خیال په زما دا وي په میټرک امتحان باندې مختصر خبرې کوم چې خبرې اوږدې نه شي دا کوم امتحان چې شوی دی میټرک رزلټ تاسو وکته او ښه رزلټ راغلی دی هر چا ښه نمبر اخیستی دی یو بل مبارکباد ورکوي یقینا د مبارکباد خبره وي زما ته په دې ټولو ته مبارک شي بهرحال او زه به صرف مبارکباد نه ورکوم زه به دې سره تړلي یو څو خبرې نن داسې کومه چې هغه به حقیقت باندې مبني خبرې وي او ستاسو به کوشش دا وي تاسو حقیقت واورئ او بیا که تاسو کمنټس کوئ کمنټس وکئ حقیقت به اورو حقیقت به وایو حقیقت به وینو حقیقت دا دی چې دا کوم امتحان شوی دی نو آلریډي خو د 9 ایگزام نه دی شوی ټیک شوه امتحان صرف د 10 شوی دی د 10 امتحان شوی دی او د 10 د نمبرو په حساب کتاب باندې د 9 نمبر ورکړی شوي دي مخکې به چې کله امتحاناتو نو ډېره خواري به وه ډېر محنت به او وړو به ډېر لوی محنت کوو ټیک شوه اوس څه کال چې کوم امتحانات شوي دي دې کې محنت نه دی شوی بالکل ماشومانو محنت نه دی کړی ځکه چې 2019 نه واله تر اوسه پورې کرونا حالات چې کوم دي هغه زموږ نه مخکې دي کرونا په قسم حالاتو کې راځي او لهرونه د هغې سوا کېږي د هغې بوجه تعلیمي ادارې چې دي هغه ډېرې زیاتې چې دی نو متاثره دي او د وړو نه هغه شوق او هغه تړپ هم ختم شوی دی کوم چې به مخکې و لکه څه ملګري لګیا وې نمبر یې هسې میلاویږي نو کوشش ته محنت ته کم ضرورت دی بغیر د محنت نه مارکس چې دی هغه حاصلېږي مارکس به والو او حقیقت دی چې کله یو څیز میلاویږي نو بیا سړی محنت نه کوي نو آلریډي خو د ماشومانو نه د محنت هغه چې کوم شوق و کوم تړپ هغه ختم شوی دی خو نمبر یې بیا هم میلاو شوي دي بیا هم ډېره شکریا او ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې مطلب دا دی هغه نمبر یې تاسو ته بیا هم میلاو شوې چونکې ښه نمبر یې راغلی دی ښه رزلټ راغلی دی داسې رزلټ کله هم نو راغلی ښه رزلټ راغلی دی اوس که یو سړي محنت کړی دی او هغه دا مارکس اخیستی دي نو هغه لپاره ډېر د خوشحالۍ خبر ده چې تا محنت وکړه او تا مارکس واخیستل خو زما نشي خیال چې د ملک کې د وطن کې ستا د ښه نمبرو قدر وکړی شي او تا ته د قدر په نګاه باندې وکتلی شي ځکه چې دا داسې ملک دی چې دلته خو زما یقین نه دی راغلی چې د رشوت نه بغیر او د سفارش نه بغیر تا ته ستا جواب میلاو شي ته ډاکټر جوړ شي ته انجینیر جوړ شي ته چاته ښه استاذ جوړ شي یو بل ښه محکمه کې ته یو ښه مطلب دا چې افسر جوړ شي هغې دپاره د مارکس ضرورت نشته دی هغې دپاره د ملک کې د پیسو ضرورت دی د رشوت ضرورت دی د ښه سفارش ضرورت دی هله به کار کېږي زموږ د مخې دي دویمه دا ده که ته چې تا کوم محنت کړی دی او تا کې کوم صلاحیت دی تا 1098 نمبر اخیستی دي یعنې 2 نمبر یې تا کمې اخیستی دي 100% نمبر یې تا اخیستی دي تا کې کوم صلاحیت دی دا صلاحیت د کوم په کار راشي دا صلاحیت ځکه ستا کار خو کېږي که ته صرف د دې لپاره منډه تړله وهې چې یاره زما کار دې وشي زه دې نوکر شوې بس چې ما کومه پیسه خرچه شوې ده هاسټل خرچه راغلی ده او د کور نه بار مسافري شوې ده او هغه شوي دي دا شوي دي زه ډاکټر شوې زما 1-2-3 لک روپۍ تنها وي زما کار به کېږي نه ستا کار خو به کېږي خو کوم له به څه فایده ورکوي ته چې کله ډاکټر شي دا خپله انرژي دا خپل صلاحیت دا په دې کوم باندې ولګوئ په ښه اخلاقو باندې ته مناسب فیسونه والې ښه ډیوټي وکړې د قوم دپاره منډه تړله وایي خپل انرژي قوم دپاره خرڅ کړې نو هله به ستا د دې ښه نمبرو موږ له قدر یي هله به موږ مبارکباد درکوو ټیک نه ده اوس که یو سړي محنت نه دی کړی او هغه تام کال خوب کړی دی او بیا هم نمبر یې ښه راغلی دي
نو هغه دپاره زه ما مبارکباد ورکوله یا هغه دپاره مبارکباد اخیستل دا ټیک نه دي. محنت شوی نه دی، ته قابل یې نه، محنت یې کړی دی او نمبر یې اخیستی دی. نو مقصد به زما دا وي اولنۍ چې کومه حصه وه زما هغې کې به زموږ دا مقصد وي چا چې ښه نمبر یې اخیستی دي زموږ به دا دعا وي چې الله پاک دې تاسو په غیر د رشوت نه او په غیر د سفارش نه په ښه جاب باندې ولګوي. خو زما نشي خیال ځکه دې ملک کې چېرته ښه ډګري هولډر دی، چېرته ښه انجینیر دی، چېرته ښه ډاکټر دی، چېرته ښه یو داسې بل صلاحیت والا یو بل محکمې کې کار کولو والا کس هغه ته نوکري نه میلاویږي. هغه در په در سفارشونه، رشوتونه، یو ته منت بل ته منت ګرځي راګرځي او هغه ته نوکري نه میلاویږي. ځکه چې 1098 مارکس والا کس چې دی نو هغه که په قابلیت دغه مارکس اخیستی دی هغه به شاته کېږي او بل چې د چا لاس اوږد دی پیسه ورکولی شي، سفارش کولی شي، هغه به د ده نه مخکې کېږي. دا سیسټم دی الله وکړي چې تاسو ته ښه نوکریانې میلاو شي او تاسو د مخکې هم دقسې محنت وکړئ او دقسې مارکس والے څنګه چې تاسو دې کې اخیستي دي. خو ستاسو مقصد به دا وي چې خپل انرژي، خپل صلاحیت هغه به د قوم دپاره صرف کوئ، هسې نه چې پیسو لالچ چېرته وکئ چې یار زما کار کېږي ما تنها میلاویږي زه په خدمت څه کومه. نو دا د قوم دپاره اسم نه دي ستا مارکس د قوم سره زیاتی دی. قوم به هله تا نه فایده وکړي، هله به خوشحاله وي چې کله ته د قوم په فایده راشي، په کار یې راشي. ستا مارکس به هله زموږ په کار راځي چې کله ته د قوم له خدمت وکړي او ته د قوم دپاره یو ښه هیرو ثابت شي. دوی مثلا چې هغه تاسو ما اخلاص سره به تعلق وي او د نن ویډیو مقصد به وي. نو هغه مقصد دا دی چې تاسو وکتل لکه پبلک ته به زه ووایم چې یار د دنیا وړوکې امتحان د ټولو نه وړوکې ورکوټ امتحان چې میټرک امتحان هغه وشو، په هغې کې ښه مارکس راغلی او په هغې کې وړو څومره لویه خوشحالي وکړه چې یاره مبارکباد او خوشحالیانې. هسې زه وایم چې دا څومره خواري موږ د دې دنیا دپاره کوو. هسې چې سوچ وکړم زه یم 1098 مارکس تا واخیستل، تا دومره لوی محنت کړی او تا به کتابونه کتلي وي، تا به شپې روڼ کړي وي د څه دپاره چېرته ما ته جاب میلاو شي د جاب دپاره. هسې چې دومره خواري او دومره محنت به تا د خپل مذهب کې دین اسلام کې هم کړی وي که نه به وي کړی. چېرته ته یو عالم ته کښېنې چې تا له په ناظره قرآن درځي او که نه درځي، چېرته ته کښېنې چې تا له جنازې مونځ درځي او که نه راځي، چې تا له شپږ کلمې درځي او که نه راځي، تا له د مانځه، د جنازې، د اوداسه طریقه درځي او که نه درځي. زه دا نه وایم چې کالج یا د سټوډنټانو له به دا نه ورځي، مقصد به مې دا نه وي، خبرې به مې ځان پوه کوئ. زه وایم چې تا له درځي او که نه ځان ته سوچ وکړه، که درځي بیا خو ته کامیابې دنیا دې هم ښه ده او آخرت دې هم الله ښه کړه. زه به ځان نه شروع کوم، زه به ځان نه شروع کوم. موږ دنیا پسې دومره لویه منډه وهو، آخرت له موږ څه کړي دي، ځان نه به شروع کوم. باید پکار ده څومره لویه منډه چې موږ دنیا له وهو چې دا موږ آخرت له موږ ځکه چې تر ټولو نه ګران او مشکل امتحانات موږ ته پاتې دي. د ځنکدن خطرناک امتحان موږ ته پاتې دی، بیا د قبر خطرناک ژوند او خطرناک امتحان موږ ته پاتې دی، بیا په محشر کې چې کله الله پاک عدالت لګوي هغه ګران او مشکل امتحان موږ ته پاتې دی. بیا چې کله موږ په پل صراط باندې تېرېږو هغه مشکل او ګران امتحان موږ ته پاتې دی. امتحانات خو اصل کې هغه دي که نه. نو زما به مقصد دا دی چې څومره محنت موږ دنیا له کوو به ځان ته بیا به تاسو ته چې دومره محنت دنیا په قدر ضرورت استعمال کو، ضرورت او آخرت خپل مقصد وګڼو. اصل محنت آخرت له پکار دی، دنیا خو ضرورت دی، مناسب کار پکار دی. لکه لږه فاصله کې زموږ نه دلته لږه فاصله کې 10-12 فوټ کې زه جنازګاه چې دی نو دې ټایم کې لږ لرې ناست یم. جنازګاه دلته موږ د نږدې کله چې موږ جنازه کوو یا دلته یا بل ځای زما به څوک ټارګېټ نه وي، زما به څوک مقصد وي. خو هسې سړی کله کله خفه شي ډېر زیاته. کله چې موږ جنازه کوو نو په دې جنازې په دې غاړه باندې سیډونو ته دکه نوجوانان ولاړي، کالج او د سکولونو نوجوانان د مدرسې طالب به چېرته تاسو وینئ چې هغه د جنازې په ټایم کې هسې ولاړي او خامخا جنازې په صف کې ولاړي. دا د سکول او دا د کالج سټوډنټان چې دي دا سیټ ته ولاړي تماشه کوي. لکه جنازه خو د یو مسلمان په بل مسلمان حق دی، نو دته دا پته نه وي چې یاره دا جنازه څه ته وایي، دا جنازه کول غواړي ټول خلک ولاړ دی زه سیټ ته ولاړ یم. که ته ډېر غټ ډاکټر شوې، تا ډېر غټ مارکس واخیستلی، تا له جنازه نه راځي، د یو مسلمان حق ته نه پېژنې، جنازه نه راځي. او مطلب دا دی د دنیا په دغه دومره لویه خوشحالي کوو، د دنیا په امتحاناتو خوشحالي نه ده پکار، په قدر ضرورت استعمالول پکار دی چې یاره بس هغه دنیا کې پې هغه ژوند ښه تېر شي. او بیا هم الله پاک دې تاسو په ښه نوکر ولګوي. زموږ به دا دعا ستاسو دا ټیلنټ او ستاسو دا صلاحیت دا د الله په کار راولي، خو دا به د قوم دپاره استعمالوئ، دا به د غریب ولس دپاره استعمالوئ، لاچارو دپاره، بېوسو دپاره. تکبر نه به کله هم کار نه اخلئ. موږ داسې ډاکټران لیدلي دي زموږ به څوک ټارګېټ نه خیر دی، هغه د خپل جاب نه، د خپل نوکرۍ نه، د خپل ګریډ نه ډېر زیات چې دی نو غاویلی، ډېر لوی متکبره. نو تکبر به چرې نه کوئ، عاجزي به کوئ همیشه دپاره. په کومه نوکرۍ چې ولګېدئ هغه نوکري به د زړه سره کوئ،
د زړه په لګن به یې کوئ چې الله پاک تم صفایې مخلوق تم صفایې او خپل چې کوم تاسو محنت کړی دی دا محنت په د دې قوم دپاره استعمالوئ او هغې سره سره به انشاءالله تعالی موږ ټولو ته پکار ده چې موږ د دنیا سره سره زمونږ مقصد به هغه آخرت وي دنیا به زمونږ په قدر ضرورت وي اصل مقصد به آخرت وي نو هسې نه چې موږ د دنیا امتحانات پاس کولو کې قبر ته ورسیږو او د قبر امتحانات بیا زمونږ فیل وي آخره کې به یو مختصر شانتې وړه غوندې واقعه بیانوم او بیا به درنه اخلم اجازت واقعه داسې ده چې یو بابا غریب بابا او هغه په د خپل بچي باندې محنت کو او هغه لی مطلب دا مزدوري به یې کوله او هغه وایي چې زما دا بچی ډاکټر جوړ شي دا ډېر انتهایي بهترینه واقعه ده واقع ډېر په غور واورئ وایي چې زما دا بچی ډاکټر جوړ شي بابا به مزدوري کوله بوډا شو لاسونه یې خراب شو بیا د مزدورۍ نه اووت خو هغه بچي ته به پیسه لګېږله هغه میډیکل فیلډ کې هغه لویه پیسه خرچ کېږي هغه بچي تعلیم کو بیا بابا دومره شو چې د هغه لاسونه هغه خراب شو بیا هغه د مزدورۍ نه کمزوری شو هغه ولګېد بچي دپاره یې کور خرڅ کړو هغه پیسې ولېږلې بچي له به مطلب دا دی چې پیسې لېږلې کور یې خرڅ کړو بچي دپاره چې زما بچی ډاکټر جوړ شي کله چې بابا کور خرڅ کړو بچی مطلب دا دی تعلیم ښه هغه اخري مراحلو ته ورسېد او بچی کله فارغ شو مطلب دا دی چې هغه ډګري واخیسته اوس به هغه په جاب لګي هغه به پیسه ګټي بابا به پسمې کېږي دا بچی چې دا کم محنت چې به دې پلار ورسره کوو دا بچی دا ډاکټر بچی دا بیمار شو دا چې کله بیمار شو دومره بهترینه واقعه را دې الفاظو ته وکېری نو بابا ډېر زیات خفه و ډېر پریشان او د بچي علاج شروع شو د بچی خو بیا ډاکټر و غټ خلکو سره تعلقات و ډاکټرانو له علاج شروع کو ان تر دې چې بار ملک ته هم بوته خو بچی ټیک نه شو د بچي آخري مرض دا و چې د مرض الموت کې و دی به اوس وفات کېږي دا د مرګ چې دی نو مرض دی چې راوسته بابا ته یې کېنو بابا ته وایي بچیا وې داسې د خپل بچي ته ګوري وې بچیا ډېر بې وفا وختې ډېر بې وفا وختې هغه ته وایي بابا هغه څنګه وی ما ګوره ستا دپاره خپله ځواني زړه کړه ځان مې بوډا کو او لاسونه مې خراب شو او ما تا نه ډاکټر جوړ کړه ته چې کله تیار شوې فصل تیار شو میوه خوږه شوه اوس په ته مانه رخصتېږي ډېره بې وفایي دې وکړه ډېر بې وفا وختې هغه بچی ورته وایي ای بابا بې وفایي ما نه ده کړې بې وفایي تا کړې ده ډېر عجیبه الفاظ دي دا که نه یار بې وفایي تا کړې ده هغه ورته وایي ما څنګه ما خو تا راپاره دومره لویه خواري کړې ده ټیک ته تا ما ته دنیا کې هر څه ښودلي دي زه دې ښه ډاکټر جوړ کړی ما اصل ژوند به زما اوس شروع کېږي اصل ژوند زما اوس شروع کېږي قبر دی حشر دی میدان دی ټول ګران ګران مراحل دي ځنکدن دی تا ما ته دا نه دي ښودلي چې بچیا ورځ کې به څو مونځونه کوې تا ما ته دا نه دي ښودلي بچیا چې الله پاک څوک دی تا ما ته دا نه دي ښودلي چې زموږ پیغمبر څوک و او مخکې قبر کې چې کوم سوالونه مانه کېږي ما له خو د هغې جوابونه نه راځي هلته خو زما دا ډګري په کار نه راځي کومه چې ما دلته دنیا کې واخېسته هلته زما دا ډګري په کار نه راځي پلار یې په ژړا شو چې واقعي وي زما اصل امتحان خو اوس شروع کېږي ګران وخت خو زما اوس شروع کېږي هغې کې زه فیل یم ما ته پته راځي کې زه فیل یم ما له هېڅ هم نه راځي دنیا دې عالم تباه کړه آخرت دې عالم تباه کړه دنیا کې خو زما ډګري په کار رانه زه بیمار شوم نو کار داسې په کار دی اخري بس خبره ختمومه چې محنت وکړئ ښه محنت وکړئ دواړو جانونو کې د کامیابولو پول کوشش وکړئ چې دنیا به ښه د ضرورت ښه کامیابه وګټئ خو هغې سره مقصد مه هېروئ آخرت ته هم تیاری موږ ټولو له پکار دی چې وکړو الله پاک ته په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي بلکل بېشکه الله ته ورکړي اجازت